أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سورة المائدة آیت کریمہ دے دواتیا دی آیت کریمہ کے اللہ رب العزت مونگتا داغ خلق و نشاندہی کئی چاچے مسلمانان سرا بالکل نہ لگی یا خلق چاگا مسلمانانو تا نسبتاً زیاد نزدی دی یعنی دو قسم خلق دے سو د مسلمانانو ابدی دشمنان دی او ہمیشہ د پار دشمنان دی او ساغ دی چا دوستان خو ندی خود عمردا چا غی سرا دوستی کے دیش داغی سے بنیادی وجوہ اسباب بمخی علامات بمخی خونن دی آیت دلستلو یو خاص سبب دے اگر دارے چھ حدیثو کے راضی چھ دا فتنو زمانہ کے یو دیر عاقل بالغ انسان یو دیر بردوار ذو حلم دیر تجربہ کار سڑے بائی سزنوں کے بعد آغا علم و عقلم جواب ورکی چپدے حالاتو کے سو کمخ دیو سو کالو راسے ہونگا تقریباً دلغی حالاتو سر دو چاریوخ ملک دن نہ ہم اور دا ملک نہ باہر ہم دا مسلمانانو چکم زبون حالی دا بربادی دا اغا تقریباً ہر مسلمان چکلا دانا بینا دے نو پاگے پوئی داغی بنیادی اسباب دا خٹک دا چھ سب تکوینی طور ہمی سب دا ہمی چھ غیر مسلم دا مسلمانانو پا خلاف کے چکم حد کنڈے اغید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے استعمالو لے اغا بلکہ دا غین سیوان استعمالی لیکن دا دی و بنیادی سبب دا مسلمان پخپل ہم دا دین نلر تختی دلی دا آخری سبب دیر خطرناک دے خلق چاغنن دا اسلام مدعیان دی اغیتا نہ دا قرآن مجید سا علم شتا نورتا دا حدیث سا علم شتا دے او کدی پا کتاب یا دی پا نبی یا پا دین سے اعتراض راشی نظم خلق جذباتی مسلمانانی تا جلاو گیراو تحریک شروع شی او زال نقصان ورگئی علمی لحاظ سرا ڈیرو کم خلق و تداپت ای چا اصل فتنہ سرا او دا اصل فتنے جواب سرے دا علمیہ زمان خپل پیدا کلی شوی دا کزد آویم چی دے کے بعد تقریباً 80% دا مسلمانانو خپل کوتاہی نشاید چدا غلط نہیں سمر خلق دینن چی آغا پا دین پوئی سمر خلق دے چاغا دا صوم و صلاة پابندی سمر خلق دے چاغی تا سنت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معلوم دی محض کپرے جمع کول و غیتا مسلمانان ویل دا دے دور علمیہ دا چا پشمیر خودیر دی لیکن پوئی گی پاکی سمرہ دا غی جواب دیر مایوس کن دے بیاخ
هغه کم چې ځان ته پوهه وي یا خلق هغه پوهه ګڼي نو د هغې علمي پوزیشن موږ ته خو تقریبا ډېر پخوانه واضح شوی دی او اوس خلقو ته واضح کېږي چې د هغې علمي پوزیشن د صفر نه شاید بره نه د عمل لحاظ سره کوتاهی امت مسلمه کې ډېرې زیاتې دي د بار کیف د اسباب دي د هغې حالاتو کومو سره چې نن مونږه مخ یو کومو سره چې مونږ تېرې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د یهودو چې کم د ابتدا نه خیالو یا د هغې کم حرکتونه وو د هغې یو تسلسل را روان دی 2 کاله پس او 3 کاله پس سرزالت د یهودو طرف نه کېږي ما تیر جمعه م ویلي وو د هغې نه مخکې جمعه م ویلي وو چې د یهودو نه مونږ هم دغه توقع ساتو دا به زمونږ یېرئ بھول به سادگی وی چې د قرآن مجید آیت کریمه مونږ ته نه معلوم کوم چې ما لوستلی دی چې اشد عداوة للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا دنیا کې 2 قسمه خلق دی چې د دې دشمنی به مسلمانانو سره ډېره زیاته وي یو یهودیان او دویم مشرکان یهود خو هر څوک پیژني خدا د مشرک دا تصور ډېر عجیب او غریب دی عجیبه دا شرک به کوي او ځان ته مشرک نه وایي شرک و مبتلائی د اول نه تر اخره پورې او ځان ته د مشرک نسبت مناسب نه ګڼي د هغې باوجود ځان ته مسلمان وایي د مونږ د دې نه هم ناواقف نه یو ځکه چې قرآن مجید مونږ ته فرمایلی دي چې ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون ایمان نه لري اکثر په دې خلقو کې مگر په داسې حال کې چې شرک کوونکي هم دي یعنی د ایمان مدعیان هم د شرک کې ګړې شرک کوي ځان ته به وایي چې زه مؤمن یم لیکن حقیقتا هغه مشرک دی د دې حقایقو نه مونږه د الله په فضل قرآن مجید خبر کړي وو او د الله فضل و کرم دی چې قرآن مجید مونږ ویلی او د قرآن مجید علم لرو نو په دې وجه دا زمونږ مخکې څه اشکال نشته په دې باب کې دا د سورۃ یوسف سے کوم آیت کریمه دی چې ما یؤمن اکثرهم بالله الا هم مشرکون هغې لاندې چې تفسیر روح الباری کې څه لیکلي دي او انسان هغه ووایي نو بیا پوه شي چې اصل مشرکان دلته څوک دي هغه وایي د آیت کریمه کې خو ډېر خلق داخل دی بې شمېره خلق لیکن په دې کې قبر پرست هم داخل دي چې هغه قبرونو والا الله سره شریکان کوي او دا قبر پرست هم الاکثر اليوم من الدود دود هغه چینجو ته وایي چې د زخمونو مخمونو کې وشي یا نالو کې وشي یا په میوو کې کېږي چینجي دغې ته وایي دود دال و دال دا قبر پرست مشرکان نن د چینجو نه ډېر دي دې تناظر کې چې سړی وګوري نو هغه ته پته ولګي چې زمونږ خلکو قبرونه کم ځای ته رسول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم اول خلق منې کړو فرمایل وی قبرونه له ونه دی ښځې به ډېرې تلې نو هغې منې کړې وې لعن الله زوارات القبور د قبرونو زیارت چې کوي ښځې نو په دې د الله لعنت ابتدا کې د پابندی لګوله قبر ملاقات ته به څوک نه پرېښودل ځکه چې خلکو به د قبر والو نه سوالونه کول قبر والا ته به ویل ته زمونږ په حق کې دعا وکړه کله به د هغه په وسیله د الله نه سوال کو لیکن چې کله صحابه کرامو دین زده کو هغې توحید او شرک وپېژندو او په دې پوه شو چې قبر والا وسایل او ذرایع نه دي
زمونږ خبره الله ته نشي کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل كنت نهیتکم عن زیارت القبور، ما تاسو د قبرونو د ملاقات نه منع کړی وې. الا فزوروها، زه اوس د قبرونو زیارت کوي. زمونږ خلک قبر ته زیارت وایي، زیارت ملاقات ته وایي. ادار به لفظ دی. الا فزوروها، زه د قبرونو ملاقات کوي، قبر لزیخ صدا پارا بده. فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، دا با تاسو دنیا نا بے رغبت کی. انسان چلل شي هغه سوچوږي چې دا زما پلار او زما مور وا خزه مې وا رور مې او زوی مې کلیوال مې او بل سوکو زمانه تکړه سړی او مالدارو صاحب جیدادو خپل وخت ډېر ښه کارونه کړي دي، ډېرې مستۍ کړي دي، لیکن نن بیچاره ځان ته دعا هم نشي کولی. ژوندي به د ده پاره دعا کوي. ځکه مړي باندې مونږ دعا کوو، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا. دا ټول ژوندي دعا کوي په مړي باندې چې یا الله زمونږ حاضر وبخې، زمونږ غایب وبخې، زمونږ ژوندي وبخې، زمونږ مړي وبخې، زمونږ نارینه وبخې، زمونږ زنانه وبخې. دا دعاګانې کوي، په دې وجه کوي چې هغه دعا نشي کولی. نه دغه وخت کولی شي نه وروسته کولی شي. الا فزوروها فإنها تزاهد فی الدنیا، دا انسان د دنیا نه بے رغبت کی. وتذکر الاخرہ، دا آخرت یادې سړي ده. د دې دوو فایدو د پاره وزیخ، دا دواړه فایدې د ښځو د پاره هم دي. په دې وجه اگر چې علماء کرام دا وایي چې ښځې به اوس هم نه ځي، ځکه چې پیغمبر منع کړې ده، به منع یې سړو ته هم کړې وه. په دې وجه د باب کې صحیح قول لا دی چې زنانه دې هم د قبر زیارت لځي، خو د دې دوو کارونو دپاره به ځي. زمونږ ملک کې رواج دا دی چې بني آدم مړ شي نو درې ورځې ښځې به روانې قبر له به ځي، هېڅوک یې نه منې کوي. دغې دپاره خو نشته چې هلته به ځم او قرآن به لولم، یا هلته به ځم څه پکنیک به مناوم. بعضې خلک پیر بابا ته ځي پکنیک مناول، دا څنګه خلک دی؟ یعنی یو ځای کې عبرت اخیستل پکارو، نو خلک هلته کې دا چل کوي چې هلته خوراکونو له ځي. او دې کې یو تشابه د مشرکینو سره دی، هلته قربانۍ هم کوي. بیا اگر چیلې بوتلي هغه هلته حلال کړي، خو دا خو مشرکینو سره تشابه ده. سړی مزار لذي، زیارت لذي، د چا قبر لذي، نو دې دپاره دی لړ شي چې ما نه دنیا ایرې شي او آخرت ما ته رایاد شي. او دا مقصد زنانو ته هم شامل دی. مسائل 40 چې کوم ترجمه او تحقیق مونږ کړی دی خصائل مسلمین کې، دا مسله مفصل لیکلې ده چې آیا ښځې قبر له تلی شي که نشي تلی؟ تلی شي، خو دې مقصد دپاره تلی شي. تحقیق د خبرې دغه دی. ځکه هغې هم دې ته محتاج دي چې تزهید فی الدنیا پیدا شي او تذکیر د آخرت وشي. زمونږ خلک ایسے چکر له پرېږدي او دغې دپاره یې نه پرېږدي. لړ دي شي بېشک، لیکن د شریعت د حدودو خیال له وساتي. بن ټن کې به نه وځي، زرق برق لباس به نه اچوي، خوشبو به نه لګوي، بې پردې به نه او محرم به ورسره وي څوک. لړ دي شي مقبره کې د عبرت حاصلولو دپاره، بیا دې راشي واپس. هغه قبر پرست خلق هغه هم دې خلقو کې داخل دي. نو بار کیف د قبر زیارت په دې مقصد باندې نه دی کم چې نن خلک وایي چې هلته دعا ښه قبلېږي. دا مقصد خو پیغمبر نه دی. یا ماله به دعا کوي، بعضې خلک ولله دا تعویل کوي چې دی خو جي هغه نه غواړي، هغه ته یې ماله دعا وکړه.
وی چې ووري نو دعا به وکړي. او چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې مړ شي د ایسا عمل نشي کولی. موږ په دې نه پوهېږو چې دعا کول به عملي که به نه. دا هم عمل دی چې څنګه ستا په وینا باندې دی دعا کوي. دا غلط نظریات او غلط عقاید دي. مقصد دا چې ډېر خلک د ایمان مدعیان خوي لیکن هغې د ایمان په تقاضا نه پوهېږي. پکې کولو کې شاته پکار دا دی چې انسان دا خلق بیا وپېژني چې کم خلک هغه شرک کوي او کم خلک شرک نه کوي. نو بار کیف دا دور فتن دا زمونږ د ازمایش یو دور دی. په دې کې داسې خلق هم شته چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت انکار کوي او داسې خلق هم شته چې هغه په صحابه کرامو باندې بېځایه اعتراضات کوي. دو قسمه فتنې دنیا کې چلی او سړی چې کله وګوري نو د دې ټولو تعلق بیا یهودیانو سره وي. په دې وجه یهودیان کله یو تارړه کوي او کله بل تارړه کوي او مونږه شپه روز پای باندې دردی. خاکی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې خلکو جوړولې. مانه یو مرګري تپوسو که ما هغه جواب ورکو چې د یهودو نه مونږ صدا د خیر توقع خو نه ساتو. اخو قرآن مونږ ته فرمایلی دی چې یهود او مشرکین بس تاسو د سر دشمنان دي. پینډای کې چې کله مونږ سبق وی استاد رحمه الله به مونږ ته ویل چې یهود او هنود یعنی مشرکان او یهودیان هغه به الیهود والذین اشرکوا معنی یهود او هنود کول دا زمونږ دوستان نشي کېدی. د هندوستان بت پرست خلق او هغه خلق چې هغه عمومي طور یهود هغې ته ویلی شي دا د مسلمانانو چرې دوستان نشي کېدی. قرآن 1438 سال مخکې دا خبره کړې ده. په دې کې څه دروغ نشته دی. او دې لپاره لام تاکیدي ویلې دی تجدن کې نونم تاکیدی ویلې دی. دو تاکیدات ویلې دي. اشد بیا د اسم تفضیل صيغه ویلې ده درې شو. درې ځله تاکید کړی چې اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. هندوستان زمونږ دوست چرې نشي کېدی. ځان په دې مطمئن کا ټیک دا ښه ګاونډګري ښه شی دی هغې نه انکار نه کوو لیکن په دې هم ځان پوهول پکار دی چې هغه زمونږ دوستان چرې نشي کېدی. کم خلک چې هغه لیکا پړه دي هغې به کلبوشن لوستلي چې دا څوک دی او دی څنګه پاکستان ته راغی څومره کلونه یې تېر کړل دلته وزیرستان کې څومره موده پاتې و په کومه لار راغلی و نن یې څه حال دی نیولی شوی دی. یعنی هندوستان زمونږ په صفونو کې هغه خلق خپل داخل کړی چې هلته حاضر سروس دي او هغه دلته کې رواني کوي. د هغې به شکل د مسلمانانو وي ګیره به یې ساتلي دې لپاره چې زمونږ ټیپ ټاپ چې کوم دی هغه بدنام کړي. مونږ هم دې مصیبت کې گرفتار شوي یو چې د چا ګیره ووي نو مونږ ته هغه دهشتګرد ښکاري شي. سیک ته چا دهشتګرد نه وی عجیبه ده خو د هېڅ ځای نه ویښته نه لرګوي. د دې خلقو دې ته وایي یک تیر دو شکار په یو باندې دوه درې ښکارونه کوي روانۍ مو کي او اسلام هم بدنام کړي. دا حال د یهودو دی دا حال د مشرکین مکه او دا حال د هندوانو هم دی او دغه شان حالت د یو هغې فرقې هم دی چې هغه پیدا کړی یهودیانو ده چې هغې ته روافظ وایي. خلقو ته په قادیانانو اعتراض شته دی مونږ ته هم دی دا نه چې نشته
مونږ ته اعتراض دی چې د پاکستان د قانون مطابق هیڅوک قادیانه د صوبائی یا قومي اسمبلی ممبر نشي جوړلی. دا قانون کې لیکلی دی. په دې وجه دا یو صحیح مطالبه ده چې د قانون خیال له وساتلی شي. په دې مطالبه کې څه غلطي نشته، لیکن د دې دا مطلب دی نه چې موږ د ګیراو جلاو تحریک شروع وو چې بس راځي ناغله شیشه ماته په هسپتال ورځو سکول باندې ورشه هغه بند کا. دا د بیوقوفانو کار دی. هوښیار خلک دا کار نه کوي. خپل کور ته خلک کور نه ورته کوي. مطالبو کې صحیح زور واچوي په خبر باندې، دلایل سره هغه مبرهن او ښکاره کوي چې دا دلایل حق دي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې بل طرف ته هغه خلق چې ته موږ روافض وایو او هغه د اسلام په جامه کې خالص کفار دي، ځکه چې هغې صحابه کرام کافر ګڼي. هغې سره د بعضې خلقو سیاسي اتحاد دی. ځان له نوم ورکوي اسلامي جماعت وایي ځان ته. دا کم حرکت تلخ که مسله فرقواریت ته نه رسېدی نو ما به نن هغه څه ویلي حکم چې خلک کوي مونږ سره. خو زمونږ مقصد د خلکو جذباتو سره لوبې کول نه دي. تا ته حقایق دا ښیو چې دا یې خو د دین بنیاد دارې چې پنج تن پاک باقي چټي. پنج تن پاک څه ته وایي؟ زمونږ سنیان خو دري د پته نشته دی. پنج تن پاک دا مطلب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو د 15 صحابه کرام په ایمان پاتې شو، باقي ټول کافر شو. دې دوی پنج تن پاک. دا ټول مسلمانان لګیا دي پنج تن پاک دی او په دې نه پوهېږي چې دې پسې پوش څه عقیده ده. امام شافعی رحمه الله ډېر نرم مزاج عالم دی، ډېر نرم مزاج. هغه نه چا تپوس وکړه چې یو سړی رافضي پسې مونځ کولی شي؟ هغه وی رافضي پسې مونځ کول حرام دی. دا فتوا امام بهقی لیکلی دا سنن الکبری کې او سیر اعلام النبلاء کې حافظ ذهبی هم لیکلی. د اتحاد خدا مطلب نه دی چې مونږ دې یو رافضي مخکې کو هغه پسې دې مونځ وکړو. دا د اسلام تعلیمات نه دي. په دې اسلام مو بدنامه. اول دې یو سړی خپل اسلام ښکاره کړي نو بیا به ګورو. نو که یو طرف نه یو سړی د قادیاني حمایت کوي نو بل خوا یو لوی جماعت د روافضو حمایت کوي. او شی واحد یو څیز دی. دواړه یو غلطۍ کې روان دي. او یوازې روافض نه بلکې 13 هفته کې زمونږ یو ورکشاپ کې مونږ شرکت کوو. هلته مونږ ته دا پته ولګېده چې منشور کې دا لیکلي، دا منشور اوس پیدا کوم چې څه بګې لیکلي چې دې کې عیسایان هم داخلېدی شي، دې کې فلانې هم داخلېدی شي، دې کې فلانې هم داخلېدی شي. دا به څنګه اسلامي او دې به څه حیثیت دی د اسلام؟ دا یو اچار کې دیشي او چټنی کې دیشي، لیکن د مسلمانانو گروپ نشي کېدی. دا بار کې هغه فرقواریت یا جنگول یا جذباتو طرف ته نه ځو، لیکن دې حقایق باندې ځان پویول پکار دی چې موږ د پاره څنګه قادیانه مبغوض دي نو داسې رافضي هم مبغوض دي. مونږه روافض سره روغ نشو کولی. خلق چې داغي خیال لري چې که زمونږه مکه مکرمه مدینه منوره باندې حکومت راغی نو موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې دوه بوتان وباسو، ابو بکر او عمر. هغې خلقو سره زمونږ روغه کېدی نشي، دا ممکن نه ده. د خمیني کتاب دی ما سره شته، دا په هغې کې لیکلي دی. زما مزاج دا وایي خبرو کول نه دی. کشف الاسرار دا کتاب دی، عربي کې مشته، فارسی کې مشته. ما سره فارسی کې پروت.
زمونږ څه دوستان پروس کال بل کال هغې نه مخکې کال 3 کاله مسلسل تللي دي ایران ته ډاکټرز. هلته ما وویل هغوی ته چې تاسو دا کشف الاسرار وګورئ دا څنګه هلته موندی شي. نو ټولو ماله دا معلومات راکړل چې دا عام کتاب دی، لیکن کومه علاقې ته چې د بار نه میلمانه راځي نو هلته کشف الاسرار نه میلاویږي. نور دا هغې درسي کتاب دی. دومره لوی ظلم دی چې یو سړی سیدنا ابوبکر او سیدنا عمر ته بت وایي او خیال یې دا دی چې زه به اقتدار کې راځم نو دا به وباسم دواړه، زما به هغه سره سر وغره شي. هغه دی زما د ایمان د کړۍ د ماتولو کوشش کوي او زه دې ووایم چې نه جي زما رور دی. نو مونږ چې څنګه د قادیانانو تنقید کوو داسې د روافضو تنقید هم کوو. دا ته یې دا معلومه وي ځکه روافض دام نحلة یهودیتن دا د یهودیانو د دې بنیاد یې ښه دی. عبدالله ابن سبا چا چې دا فرقه جوړه کړې ده هغه بنیادي طور یهودي و. دومره روافض دې سړي خراب کړي دي چې هغې اوس انکار کوي هغې وي دا یې اسطوره ده. عبدالله ابن سبا یو فرضي تصور دی، یعنی تاریخ او حدیث کتابونو کې چې څه لیکلي دا یو فرضي کار دی، دروغ وایي. دې ظالم ډېر لوی روان کار کړی دی. صحابه کرامو ته کافر دی ویلي دي، سیدنا علي ته خدای دی ویلي دي، ته سیدنا علي د ژوند دی قایل دی. دا انشاءالله چې ته ټایم وباسو داسې هو دا چې زمونږ خلک جماعت ته ډېر کم راځي. که دا خلک جماعت ته ډېر راتلل شروع کړي مسلسل منځونو کې نو دې ته به زه وښیم د دې جماعت عقاید چې څه دي. جمعې خطبو کې نه شي ویلی، د دې اعمال به ورته وښیم، د دې تصورات به ورته وښیم او د دې د کتابونو نه به ورته وښیم. مسلمانانو کې دا ډېر بدترین خلق دی. راننوتې دي دلته کې او لباده غوستې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاندان سره د محبت دی په ځان ساده اچولی. دې دپاره چې یو سړی زما په شیطانۍ پوه نه شي. لیکن کم خلق چې الله هغې له بصیرت ورکړی دی هغې پېژني چې دا څوک خلق دی او دې حرکات سکنات هر زمانه کې څه دي. بار کیف یهود او مشرکین د مسلمانانو دوستان نشي کېدی. البته نصارا د مسلمانانو دوستان کېدی شي. نصارا ته زمونږ خلک انګریزان وایي. د دې دور نصارا خو ځان شرمولی دی. د دې وجه دا ده چې خو د یهودو د لاس ګوډاګي دي چې هغې یې کوم خواته وي یا خواته وي. د دین یهود لرې که نصاراو به بلکل هغه کار وکړي کوم چې قرآن ویلی دی او د یهودو نه نصارا لرې که دا دړام سره ښکته راوغورځي. دا خو دومره بېدینه خلق دی چې یهودیانو د سیدنا عیسی علیه السلام سره نالګي وه نو هغه ته یې د بدکارۍ نه پیدا وویل. نصاراو کې غیرت نشته دی، بې غیرته قوم دی. یو سړی چې د یو سړي نبي ته دومره سپکه خوله وښودوي نو ستا په خیاله به د هغه ملګرتیا وکړي. د دې امره بې غیرته قوم نشته دنیا کې، بېدینه قوم. او بېدینه په دې چې الله خپل پیغمبر را لېږلی او کلمت الله ورته یې دي ورته د الله زوی وویل. دا دغه مشرک ټایپ خلک یهودیان استعمالي هغې د دې خلکو آپس کې که پوټ راغی نه بیا دا نه ټینګېږي. مبار کیف د نن دور نصارا نه دي مراد، که مراد شي نو قرآن چې څه ویلي په هغې تناظر کې کتل پکار دي چې مسلمانانو ته په مینه کې نږدې دا نصارا دي. ولې په دې وجه چې منهم قسیسین و رهبانن. قسیس قص یقصو سین سره
هغه چاته وایي چې هغه د حق طلب کوي. د حق طلبګار ته وایي قسیس. رهبان د راهب جمع دی. راهب هغه چاته وایي چې د الله نه یریدونکي. اصطلاحي معنی باندې واخله، یعنی د عیسایانو جبه کې راهب مو آیا، د عربی جبه کې رهبانیت مو آیا، بلکې لغوي معنی واخله د رهبانیت. په نصاراو کې کنن هم څوک حق پرس ملوشي او کنن څوک داسې ملوشي چې هغه واقعي د الله نه دغه پزړه کې یره شته د دنیا طلبګار نه دی، هغه به مسلمانانو سره ښه تعلق وساتي. دا نن چې څومره دي دا قسیسین او رهبان نه دي که نه، نه په دې کې د حق تلاش تره او نه په دې کې داسې سړی شته چې هغه د الله نه یریږي. د هغې راهب خو نن دنیا پسې منډې وایي، پیسو طلبګار دي، پیسې پیدا کوي. دیکھے قرآن مونږ ته څه نشاندهي هم کوي چې د کومو خلکو د کړو وړو مقصد صرف پیسه ګټلي، د هغه په دین سره اعتماد نه وي. اکثر و بیشتر خلک نن دین د پیسو د ګټلو ذریعه جوړوي، په دې اعتماد نشي کېدی. اهل حق هغه خلقي چې په دین پیسې نه ګټي بلکې په دین باندې پیسې لګوي. قسیس باره کې یو تفسیر دام د امام قرطبي وغیرہ لیکل دی چې کله نصاراو د الله په کتاب کې ګوتې وواله او تحریف یې وکړ، نه یو عالم په دې کې داسې و چې هغه تحریف کې ملګری نه و. د هغه نوم قسیس و. هغه قسیس د دې خلقو نه جدا شوی و چې دا تاسو د الله کتاب په کومه طریقه وشرموه. دا فرمان بردار ته قسیسین وایي. دې کې موږ وګورئ نو هغه لغوي مفهوم پروت دی چې قسیس هغه چاته وایي چې هغه د حق طلبګاري. موږ ته پته دا ولګېده چې دوستي مؤمنانو سره څوک کوي، څوک چې د حق طلبګاري او څوک چې مادې له اهمیت نه ورکوي. دا رستنۍ جمله ډېره یېروونکې ده. زمونږ مسلمانان نن مادې له اهمیت ورکوي. مسلمان سره مینه نشته. زمونږ خلک ملاوټ ولې کوي په اشیاو کې، پای کې اوبه ګړئ، مسالو کې عجیبه عجیبه حرکتونه کوي، چایو کې سا چي، ټول خبر دي دغه. د نری غوښې په ځای د خر غوښې په مسلمانانو خوري، د سپو غوښې خوري. لکه سوچ پکار دی دا مسلمانان دي دا خلک. یو سړی چې د هغه ماده خوښه ده، ماده پیسو ته وایي. ستا په خیال چې یو بني آدم خر وخوري نو هغه ته به جسماني طور څه نقصان رسي که به نه رسي؟ رسي به، ځکه خو خر الله حرام کړی دی. سپی چې حرام کړی ولې حرام کړی دی؟ پای کې څه نقصان دا سره چې انسان هغه وخوري نو هغه ته نقصان ورسي. او سوال لای چې یو سړی قصاب دی، هغه دغه چلو کو دی، مسلمان دی، د مسلمان سره مینه ده او که پیسې سره مینه ده؟ پیسې سره مینه ده. د دې لاندې خپل ایمان وګورئ. دا ملاوټ کوونکي چې هغه مختلفو څیزونو کې مختلف څیزونه ملاوي، د قرآن د دې آیت تناظر کې د هغې خپل ایمان لګوټنګوي. د انګریزانو خپل قوم سره څومره مینه وي، هغې چې کوم شی جوړوي، کوم پراډکټ، نا ټول تفصیلات یې په هغې لیکلي. هغې تفصیلاتو کې هغې دروغجن نه وي. مسلمان وي زه الله بخلم، دی دروغ هم لیکي. چې د هغې لیبارټرۍ کې تجزیه وشي نو هغه شی نه وي کوم چې پې د پاسه لیکلي. دا د مقام افسوس نه دی بلکې دا د جړا مقام دی چې مونږ دومره راوغورځېدو چې د پیسو د ګټلو دپاره دی مونږ دا حرکتونه کوو. یو دوايي را واخله بازار کې، یو ډاکټر چې وینه تا ته هغه وښیي چې دا دوايي صحیح ده، دا 2 نمبر ده. یو مسلمان چې هغه د یو مسلمان نه د یو
کافر وجود سره جسمانی کلواړ کوي لوبه کوي هغه سره بیمار سره دا مسلمان دی تقریر اول کې ما ویلو چې زمونږه په کمزورو کې بنیادی کمزوري مونږ کې خپل ده مال د امریکای غندنه نه ده پکار ازما دوست نه ده زه په امریکا او په سپین او په ډچ سګوم په ډنمارک باندې سګوم زما مخاطب مسلمانان دي مسلمانانو کې اخر ولې دا 2 نمبري راغله اخلاق برباد عقاید برباد لین دین نشي کوله چې کوم معاملې کې پې کې دې غل دې دروغجن دې 2 نمبري کوي پیسې خوري پیسې زیاتې لګي دا څنګه مسلمان مونږ چې کله پریزنټیشن وکړو د اسلام دغه شان دا مونږ خلکو ته اسلام خیو کنه خلک مونږ ته ووري چې کله مونږ ته وګوري بیا اسلام ته وګوري ناغي وی کداغه اسلامي دا کم چې دی کوي مونږ بګې نه یو مونږ اسلام خدمت کو دا مقام د افسوس دی چې په زید دی چې مونږ د يهودو اصلاح کو د نصارا اصلاح کو مونږ د دې ضرورت د خبره ده چې مونږ د مسلمانانو اصلاح کو ان قوم چې هغه الله پیدا کړو دې لپاره چې دی با نور قومونو له اسلام دعوت ورکړي مونږ سره اسلام دعوت ورکړو خلک ګوري نه مونږ تاسو د پیسې لپاره مسلمان ملګری دوايان خراب ورګي غله کې د ملاوت ته پيو کې ملاوت ته داسې چیز نشته چې کې ملاوت نه هغه ایمان کې ملاوت ده اعمالو کې ملاوت ده نن زمونږ چې کوم بحث ته هغه ده چې مونږ د پاره قادیانه بشک ناقابل قبول له لیکن زمونږ د پاره رافضی او شیعه هم ناقابل قبول ده دا باندې چې یو سره د زما تعلق خي او بل سره د خرابي دغه پاکستانیان دي پاکستان آئین چې کوم حق ورکي هغه حقوق به موږ ورکو لیکن یو حق نو ورکي آئین پاکستان قرآن یو حق نو ورکي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حق نو ورکي موږ دا هغه حق منلو ته تیار نه یو او خپل جذبات چې کوم دی دا پیش کوو د الله مخکوم ملائکه مخکوم او د حکومت مخکوم عوامو مخکوم چې خپل فیصلو باندې نظر ثانی وکړي دا سره نه کی چې روافض او تخپل رونه وي او دا سره نه کی چې قادیانان ته رونه وي د خلکو تقاریر پراته دی یوټیوب باندې قادیانان تخپل رونه وي ہمارے بھائی ہیں دا ټول اس حمام میں سب ننگے ہے دا زمون سیاسيان ټول یو شان دي پدې کې دا سړی نشته چې انسان په کلی اعتماد وکړي چې دا هر لحاظ سره فټ فاټ سړی دی که دینی جماعتونه دي او که دنیایي دي ټول یو شان دي دومره چې بعضې به نسبتاً ښه او بعضې به نسبتاً ډېر خراب وي دا سختې خبرې چې ما کولې د هغې وجه ده چې یو قوم دغه حرکتونه کوي نه هغه د سیدنا عمر غوندې د خلافت طلبګار نه وي سیدنا عمر غوندې یا عمر بن العزیز غوندې خلک په هغه چا راځي چې هغې پیو کې ملاوټ نه کوي د هغې اخلاقو کې 2 نمبرۍ نه وي که مونږ خپل اخلاق خپل عقاید خپل اعمال برابر کړل نو شاید چې الله حکمرانان ښه کړي او که خراب حکمرانانی نو زړونه د الله په لاس کې دي الله هغه زړونه اړولی شي دکې بیا هغه بنیادي خبره ورځي چې تر کومې افرادو کې شخصیاتو کې اصلاح نه شوی اصلاح د بر نه راځي رخکت نه راځي افرادو نه راځي لہذا هر سړی دی د اوس نه دا اراده وکړي چې زه به 2 نمبري نه کوم عملي طور دی وښیي چې زه به ملاوټ نه کوم زه به دروغ نه ویم زه به دوکه نه ورکوم زه به زنا نه کوم زه به غیبت نه کوم زه به غلا نه کوم زه به چاپلوسي نه کوم زه به کفر نه کوم زه به شرک نه کوم کله چې زمونږ حالت دغه شي نو انشاءالله الله غفور او رحیم دی هغه مونږ پیدا کړي د رحمت دپاره یو غضب دپاره نه یو الله رب العزت به انشاءالله په مونږ باندې خپل رحم و کرم وکړي
اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.